الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر مجلس او ډیر معزز علماء کرام قراء کرام نن ستاسو د کلی کې یو ځل بیا د مولانا مفتی گلزار خان صاحب حفظه الله تعالی په سرپرستی کې ډیرو ماشومان او قرآن کریم تکمیل ته رسول دی. ما ته حضرت مفتی صاحب دی بچو ډیر په مینا او په ذوق باندې دعوت راکړو، اگر چې زه لرې وم اما ماسخوتن هم ټیم بنو کې ورکړو، ماښام مازدیګر 4 بجې ټیم ما ورکړو مردان کې. ما دې ته وې زه به ځان در رسوم بهر صورت 10 بجو له هجوم کې بعض حادثات داسې راشي دا گاڑی چې وي دا د خپل وسه نه وي، اچانک یې هغه هایبریډ گاډي او بیټري جام کړه نو ما ډریور ته هغه پرېښودو. زمونږ بل ملګری دی، ما هغه ته ټلیفون وکړو، هغه راغی، مونږ یې راورسولو. دغه عذر به انشاءالله ستاسو مخکې قبول وي. مفتی صاحب زوی خو غوسه ویستا، لوډ سپیکر یې راله راوباسو. خالق ارض و سما دې دا ختمونه تاسو ته مبارک کړي. نن عزیزانو که ستاسو د قرآن کریم سره دومره محبت دی، دومره الفت دی، په هغې باندې بنده سوچ وکړي زمونږ خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه الفت په وراثت کې مونږ ته پرېښی دی. زمونږ آقا مولا د دواړو جهانو سردار محمد عربي صلی الله علیه وسلم قرآن کریم دومره په اسانه باندې په دې کائنات کې نو خور کړي. دومره تکلیفات راغلي وو چې د هغې حد نشته. د هغه تکلیفاتو یو یو ګړی چې انسان را یاد کړي، بیا د صحابو زندګۍ کې هغه یو یو ګړی بنده را یاد کړي، بنده حیران پاتې شي چې الله ستا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابو او ستا محبوب پیغمبر په کومو کومو اندازونو باندې دا قرآن کریم د کائنات خلکو ته وراثت کې پرېښی و. نن مونږ خو مدرسې ته راشو، قرآن کریم وایو، استاد مخې ته ناست دی، قاري صاحب ناست دی، هغه د قرآن تلاوت چالو کړي، زمونږ بچي ورپسې د قرآن تلاوت چالو کړي. لیکن که چېرې مونږ دې پسې پس منظر وکتو نو زما د پیغمبر په زمانه کې کم مشقتونه، زما د پیغمبر د زمانې نه بعد په صحابو په زمانه کې کم مشقتونه، کم تکلیفاتو. بیګا ما مردان کې مایارو کې ملګرو ته خبره کوله، ما ورته وې مې تاسو یو حقیقت کتلې نه دی، ګورئ احادیث خو مونږ اورو، علماء کرام بیانوي، تبلیغ والا حضرات زړی شین شو سهار نه تر ماښامه تبلیغ والا چې که فضائل اعمال مخې ته کېدي، حیات الصحابه مخې ته کېدي، نو صرف د احادیثو د قرآن د آیاتونو مجموعه ده، خو مونږ په یو حدیث باندې چرته سوچ نه دی کړی. ما یو مختصر حدیث دی چې زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرض الموت کې دی، په خپله بستره باندې پروت دی. امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین ته وایي چې تا ابوبکر ته آواز وکړه چې حضرت ابوبکر راشي زما په مصلی ودرېږي. ام المؤمنین یو ښکلی ساده آسان جواب ورکوي، هغه ورته وایي چې یا رسول الله زما د پلار زړه ډېر کمزوری دی، نو چې د هغه نه داسې استاذ لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په خپله مصلی ودرئ، نو مطلب دا دی چې پیغمبر روان دی، یعنی په دې مصلی ودرول د پیغمبر تک دی د کائنات نه. نو ام المؤمنین دغه ځای کې امام الانبیاء ته وایي چې زما پلار ډېر کمزوری دی، هسې نه چې زما پلار د ډېرې جړا د وجې تلاوت نشي کولی او بیا په هغه تلاوت څوک پوهېږي نه مونځ به خرابېږي. نو دې ځای کې ام المؤمنین چې دا کم جواب ورکوي په دې کې عجیبه نقطه ده.
او خاتم الانبیاء چې کوم جواب ورکوي نو هغې کې عجیبه نقطه ده ام المؤمنین ورته وایي چې یا رسول الله ابوبکر ډېر کمزوری دی د لحاظه عمر ته دې وویلی شي عمر جرار دی هغه به ستاسو په مسله ودرېږي اوس امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ته د ام المؤمنین دا جواب دا دومره عجیب او بیا د امام الانبیاء جواب هم عجیب ام المؤمنین امام الانبیاء ته دا ښودل غواړي چې د استاز او د شاګرد په منځ کې کومه رشته ده هغه دومره عجیبه ده چې دا استاز د کائنات نزي نو دا شاګرد به برداشت نه کړی شي نو د شاګرد ژبه به ګورې صحیح ونه چلیږي او هسې نه چې قرآن ته ګډوډ شي د خلکو مونځ خراب شي خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم ورله جواب ورکوي عائشې لاړ شه ابوبکر پسې سوال جواب وکړه ابوبکر دې راشي اوس امام الانبیاء تم د حضرت فاروق اعظم صفات ښکاري امام الانبیاء ته دا هم ښکاري چې فاروق اعظم ته په خپل ارشاد فرمایي چې عمره ته په کومه لار را روانې شیطان په هغه لاره باندې نشي راتلی تا نه یریږي دویم ځای کې ورته خاتم الانبیاء فرمایي عمره امام الانبیاء ورته وایي عمره د معراج په موقع باندې زه او جنت ته تلم هغه جنت دومره حسین و چې ما د هغې نه ښایسته جنت نه و لیدلی بیا د هغه جنت مخې ته یو ګیټ دی د سرو زرو دی او د هغې په دروازه باندې یو جینۍ ناسته د هغه سر ویښته منګځئ خو د هغې حسن هم با کمال الله جواب و ما ترې نه تپوس وکړو چې ای بیبي ته د چای وایي هغې جواب را کړو چې دا د عمر جنت دی او زه د عمر یم وایي ما قدم دننه کړو قدم مې واپس راواغستو وایي عمره ستا د غیرت نه حیا راتله چې د عمر غیرت به څنګه برداشت کړي چې د هغه د اجازت نه بغیر ما د هغه د جنت والا کور کې قدم کېښودو د عمر دې منقبت ته وګوره بل زه امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم فرمایي وای ما سره جبرئیل راغې ما جبرئیل ته وی چې جبرئیله دا راته ووایه زما په صحابو کې عمر ما ته ډېر محبوب دی خو دا راته ووایه چې په عرش باندې د هغه څومره تعریف کېږي دا راته بیان کا وای د فرشتو سردار راته وی چې یا رسول الله که چېرې د عمر تعریفونه ما شروع کړل د نوح علیه السلام زندگی به تېره شي لیکن د عمر تعریف به پوره نشي د عمر دومره لوی تعریف د گویا 1000 سال با د فرشتو سردار داغه تعریفونه کوي خو تعریف به ختم نشي اوس دې ځای چې لغوندې سوچو کې د عمر دومره منقبتونه دومره شان دومره عظمت دومره مرتبه چې په کومه لاره ځي شیطان په هغه لاره نه راځي بل ځای امام الانبیاء فرمایي لو کان بعدي نبی لکان عمر کما نه بعد بل پیغمبر کائنات تراتلی نو هغه به عمر لیکن د دې باوجود چې د محمد رسول الله موصله ده امام الانبیاء د ځان نه بعد بلا فصل عمر برداشت نه کړو بلکې ابو بکر ته موصله والا کړه نو سوچ وکړه چې د موصلې څومره قدر دی د استاد څومره قدر دی سوچ په خپل تاسو کې یو خوا وګورئ تاسو چې ام المؤمنین کوم محبت بیانې نو هغه محبت هم انتها ده چې یا رسول الله ته نه نو چې ته نه نو زما د پلار ژبه به څنګه چلیږي یا به څنګه ولاړي زما د پلار ژبه خو به ونه چلیږي ځکه چې خپل خوږ پیغمبر استاد مکرم به کائنات کینی لیکن ورپسې وګوره دغه امام الانبیاء جواب ډېر عجیب ورکوي د عمر منقبت ته وګوره شان ته وګوره عظمت ته وګوره لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ارشاد مو فرمایلو چې ما نه بعد د ابوبکر نه علاوه زما ټول صحابه په بل چا باندې راضي نه دي اوس د مصلی قدر ته وګوره چې د مصلی قدر چې د گویا د دې په عرش باندې فیصله کیږي د مصلی د قدر فیصله په عرش باندې کیږي ولی دا مصلی ځکه چې زما د پیغمبر نه بعد بل پیغمبر کائنات تراتلونکي نشتا لکه قادیانې به ما نه سوالو کی موږ اکثر یونیورسټو ته لاړو لندن ته لاړو امریکا ته لاړو کینیډا ته لاړو قادیانې رانه سوال کوي چې ستا څه عقیده ده مسلمان ورته ضروري چې زمونږ عقیده دا ده چې زما د پیغمبر محمد رسول الله نه بعد کائنات ته بل نبی نه په اعتبار د عطا سره نه په اعتبار د بروز سره نه په اعتبار د ذل سره نه په اعتبار د امتی سره نه په اعتبار د تشریعی سره بل پیغمبر کائنات ته ناراضي قادیانې زر سوالو کی
هغه وای چې خطه وای چې په دې پنځو اعتباراتو سره بل پیغمبر نه راځي نو عیسی علیه السلام بارک دې سرای دا موږ ورله جواب ورکو چې عیسی علیه السلام په اسمان باندې جم دې په دویم اسمان کې اوسېږي قیامت ته نږدې نشاناتو کې دا دي چې عیسی علیه السلام برا کوزيږي او هغه بیا خلکو ته د محمد رسول الله د قانون مطابق تعلیم ورکي نو موږ جواب ورکو چې هغه به حیثیت امتی د محمد رسول الله کائنات ترازی او دا قران کوم چې زما استامخ د پروت ته د کائنات خلکو ته بیانې قادیانه سوالو کی وای چې کلمه په 1878 کې وای چې په 1900 په 1890 کې وای زما پلار مرزا غلام احمد کله داوا وکړه چې زه امتی نبی یم نو تاسو خو به د کفر فتوا لګولې وا اوس په خپل باندې د امتی نبی قائل صلی الله علیه وسلم چې کوم عقیده پرې خدا هغه عقیده دادا چې زما د محبوب نه بعد کائنات ته د ذل په اعتبار سره نه د عطا په اعتبار سره نه د بروز په اعتبار سره نه د امتی په اعتبار سره نه تشریعي اعتبار سره بل پیغمبر پیدا کیدون کې نشتا نه پیدا شوه دی چې دا جواب دی ورکړو قادیانه به بالکل ساکت شي هغه تا نه دا سوال مکي وای د نبی تعریف څه دی نو د نبی تعریف خو به علما یو شان کوي تبوي چې نبی هغه ته وای چې د معراج په موقع باندې 1,40,000 کوم خلکو امام الانبیاء په امامت کې منځ کړي دی هغه ته نبی ویلی شي قادیانه استاد دې خبره جواب چرتم تعالی نشي در کوله زما د پیغمبر زمانه راولا زما د پیغمبر زمانه ډیره عجیبه زما د پیغمبر د زمانه شان ډیره عجیب د قران کریم تعریف او د قران کریم خدمت ډیره عجیب صحابو نه د قران کریم د خدمت تپوسو کا چې د پیغمبر صحابو تاسو څنګه خدمت کړو پرون یو حدیث کتو پاغي کې یو عجیبه خبره مې ولیدا مې زمون په زمانہ کې نوجوانان لاړ شي یو مشر تنګي تاسو فیسبوک باندې وګورئ نوجوانان دي یو صادر خور کړي دي تاسو ټولو کتلی دي یو مشر راشي هغه مشر چې کله کینی نو صادر تن لري کینو مشر لاندې لاړ شي نوجوانان ډېر خوشاله شي چې ګنمږه ټوک وکړه یو بل تم د ټوک عجیب اندازونه دي د صحابه د ټوک یو انداز درته بیان کم عمرو بن جموح دا مشهور صحابي دی کله چې دوحد تلاړ شي دوحد د غرب په ویخ کې د حضرت حمزه سره ملصق چې یو ځای کم خښ شوی دی عمرو بن جموح دی حضرت حمزه نم پوزه کټ شي وا حضرت حمزه نم سترګې استې وي حضرت سید الشهدا نه وګونم کټ کړیو شونډیم تنه کټ کړي وي هندي بیا داغه هار جوړ کړو غاړې ته چولو لیکن ور سره عمرو بن جموح د پاغ باندې دا ظلم شو لیکن دا عمرو بن جموح سو کو دا عمرو بن جموح زوی دے معاذ بن عمرو بن جموح دا معاذ په نوجوانه کې وای پلار می کافر ما ایمان وروړو اوس عجیب خبره دی وای ما ځان سره بل ملګری یو ځای کړو هغه معاذ بن جبل له او ای معاذ بن عمرو يم مونږ دواړه په نوم د معاذ باندې مونږ دواړه یو ځای شو وای مونږ خزما کور ته ما ځان سره دا ملګری بوتلو وای ما پلار ځان لا د لرګیو بوت جوړ کړي دي په کپړو کې بند کړي دي هر وخت لامبي خوشحالي کوي پاغ باندې اترونه لګي ما دې ملګری ته وی چې راځه دې پلار سره نن یو چل کو لیکن عجیب چل تو ګورا ټوکم کوي د شریعت په دایره کې دن نه کوي او دا ټوکم چې کوي د نصیحت په انداز کې کوي او دا ټوکم چې کوي نو پلار ته یو عبرت د دین خول غواړي وای مونږ زمونږ کور تلاړو مونږ د پلار بوت راوچت کړو و مړو پلار کې د بنو سلمہ ډیرانو پاغ ډیران کې یو کندوا پاغي کې پړ مخې غبوت ور غرزولو سر مور لاندې کړو په مو باندې کړي پلار می کور تراغه خدای نشتا چار چا پیر ګرځي اس طرف ته ملاون شو پلارو کې ګرځې دو دغه خیره کوله چې زما پلاس کاغه کسراغه چې زما خدای دل تنرو کړي دے زبداغه نه بدل اخلم وای ګرځې دو اچانک د بدو سلمہ ډیران تلاړو پاغي کې پړ مخې وای داغه بوت پروت وغیرہ اوچت کړو بیا علماء بولو صفای کړو صدرونه تن تاو کړل وای بیا داسې ودرولو پوجا پاټي ورته شروع کړو حضرت معاذ بن عمرو وای په بل ورځ ما ملګری ته وی چې راځه بیا ورزو
بیام د پلار بوت راوچت کړو بیام د بنو سلمہ په ډیران کې پړ مخې وګرځولو وای پلار مور پسې ګرځېدو دې ټوکې ته وګوره چې په ټوکه کې مقصد څه دی وای په درېم ورځ باندې بیا چې مونږ وکتل بوت ولاړ دی وای بیا هم توره د هغه په غاړه کې وای پلار مې راغی زما د پلار چې کوم خدای و بوت وغلې په غاړه کې توره واچوله وای داسې ورته ولاړ دی ما تماشه کوله ورته وای خدایا که نن نه بعد در پسې څوک هم راغی اگر چې هغه زما زویم وي په دې توره تې نه سر قلم کا چې ستا خدای ومني وای بیا رخصت شو مونږ بیا لاړو وای هغه بوتم سره د تورې راوچت کړو لاړو په محله کې یو مړ سپی ولیدو هغه مړ سپی م ورسره راوچت کړو وای لاړو هغه ډیران خواته د مړ سپي په غاړه کې م پړی واچولو بوتلم په سر کې هغه پړی واچولو هغه مړ سپی مول کندې ته ور وویشتو د پاسم پې د پلار هغه بوت پړ مخې ور وویشتو دواړه یو بل سره تړلی شوي دي هغه تورم پې د پاسه وغورځوله پلار مې وای کور ته راغې زمونږ د ټوکې مطلب چې و د گپ شپ مطلب چې و هغه د دین خورولو نصیحت د دین ورکولو ټوکم وا لیکن د پاره د دین وا مسخري انداز د دین د پاره وای زما پلار لاړو مونږ ورته پټ پټ قتل چې وی قتل په کنده کې بوت پروت دی چې وی قتل تورم ور سره پرته ده لیکن چې کله راوچتولو نو په سټ کې د مړ سپي غاړې ته مغه پړی چېدلو وای زما پلار بیا ورته داسې ودرېدو ورته وی چې خدایا تم ډېر عجیب دومره زمانه مې ستا عبادت کړی دی تاکې دومره م طاقت نشته توره مې درکړه چې تا د خپل دشمن نه په دې توره بدل اخیستی وې او ای خدایا اوس خو دې ځکه نه منم چې دې مړ سپي ته وګوره مړ سپي ستا په غاړه کې دا پړی څنګه واچولو څنګه راو تختولی دې ځای کې وغورځولې وای په دغه ورځ باندې زما پلار عمد بن جموح هغه چغه وواله چې انی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وای بډاوالی کې مې پلار ایمان راوړو لیکن ایمان په کوم انداز باندې راوړو د بدر د احد په میدان کې جنگېدو د پلار مې بدن ټوټې ټوټې شو لیکن د بت په ماتې دو چې ورته کوم ایمان ملاو شو هغه ایمان زما د پلار نه چری سلب نشو سوچو کې تاسو د صحابه زندګۍ ته د یو صحابي ادا ته وګورئ حیران به پاتې شئ تاسو یو صحابي زما د پیغمبر په کوم انداز باندې دین قبول کړی دی زما پیغمبر په کوم انداز باندې دین خور کړی دی زما پیغمبر په کوم لار کوڅه باندې ورغلی دی مونږ چې کله کله سوچ کوو مونږ وایو د الله په ما او تا باندې څومره نعمتونه دي په دغه ټولو نعمتونو کې اوچت نعمت سترګې د الله نعمت دی پوزه نعمت دی تندې نعمت دی ژبه نعمت دی شونډې نعمت دی بیا دې شونډو ته وګوره دا په کوم ځای باندې رابندې دي بیا دې غاښونو ته وګوره دا ژبه په کوم انداز باندې ته نه دا بچي دا غاښونه داسې خوځېږي په منځ کې وړه غوندې ټوکړه د غوښې د هغه ته نه بچ ده دغه ټول عرصه ته وګوره د دې ټول عرصه نه بعد آخري شی چې دی هغه زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم قرآن راوړی دی هغه قرآن دی او بیا عجیب خبره چې زما پیغمبر په ما او تا مین څومره دی په هر ځای کې امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم چې خبره راغلی د امتی باندې د جړا راغلی ده دا تبلیغ والے او روایت ذکر کوي خو موږ په سوچ کړي نه دی غره غم وای صحابه جنگ لاړل د کافر قوم خلاف ټول او رز جنگيږي ما خام شي لیکن کافر قوم فتح نشي او دا په ذهن کې دا زما پیغمبر چې کله نه د دین بنیاد خره د خلکو قتلول مقصد نو بلکې نه غلار ترا راوستل مقصد د چا قتل مقصد نو کسرا دربار ته د امام الانبیاء صحابي مغیره بن شعبہ روایت کې راځي مغیره بن شعبہ چې ورسېدو نو کسرا ورته سوی کسرا خپل خلکو ته وی یو لوی ډال روړ یغه ما تلان د کېدی زواغي کې ناستم او کسرا دغه وخت یې ازدجرو کسرا بادشاہان خور یو بادشاہ ته کسرا ویل شو چې د فارس بادشاہ به او د فارس بادشاہ ته د دومره لوی سزا امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم خط مبارک شلول او په دی وجه زما د پیغمبر بے ادبی چې د چا تصورم راغی او هغه بے ادبی تر کوم اندازه پورې لاړه چې دا خط شلولو خاتم الانبیاء وی الله د استا وطن او تا ټوټي ټوټي کی
کسرا چې څه وخت په خپل زوی باندې پوه شو وی چې دا زوی مې قتلی نو کسرا داسې چلو کړو چې دا زوی خو ما سه موجنی بادشاہي را ناخلی نو د کسرا د زهر یو شیشه په خپل خزانه کې خدا پاغي ولیکل قوت با چې کله هغه کې خدا چې دا زوی راغی د پلار نه سروالو د قتل کړو زوی چې خزانه کولاو کړه نو د شیشه په کې ولیدا هغه وی خدا زما پلار خو ډېر رامي دا وګوره د شیشه ته د پدی وجبانه بس هغه روغ اوس کلا چې هغه اوس کولم په ځای باندې مردار شو بیا دا غینه بعد دا لوروا هغه په تخت سلطنت کې ناستا زما پیغمبر دغه وخت دا ارشاد فرمایله او چې لن يفلح قوم ولو امرهم امراه دا روایت د دې شان ورود دغه ځای دی بیا خیر کسرا دربار ته مغیره بن شعبه لاړو کسرا ورته سوی ورته وی د بل پیغمبر صحابي لیکن چې تلل نو دغه تاریخ ملک د انګريزانو نو وره چې څو وخت د کسرا دربار ته دی تلل حدیث کې داسې روایتو کې داسې ذکر راځي اهل سیر لیکلي دي چې دې څو وخت تلل نو فارس ته چې دا صحابه دن نشو مغیره بن شعبه د امیر المؤمنین ته وی چې مال لس کسان نور راکا ځکه دا سفیران روان دي سفیر د ملک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدینه د ریاست سفیر روان دی او فارس ته روان دی او د فارس بادشاہ سره به ملاقات کوي نو د فارس ټول خلک تماشې لراوتی او جمون د کوم خلکو د توري आवाज اوریدلې د کوم خلکو دغه ایمان اندازم لیدلې د کوم خلکو د رفتار اندازم لیدلې چې یو کسو د غار حیران را روان شو او را روانو عرب عجم ټول خپل تسلط کې راوستل په ټولو تسلط قائم کړو ودا کسان لیدل غواړي چې دا څنګه خلک دي نو دا د فارس خلکو وی چې هغه زمانه کې غدانو چې په فیسبوک باندې وکړه په ګوګل لیور کفلان کې بسنګو اوس غنن سبا تارس توم ورکې نام په در تر وباسي هغه زمانه خدا سي نه وچا بسوک لیدل څنګه د پیغمبر صحابي دي اویس قرنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دومره مین دي چې په وحد کې زما د پیغمبر غاښونه مات شوي دي اویس قرنی د پیغمبر نه ډیر لري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په ژوندۍ کې ملاقات نه دي شوی مین دومره دي چې حد نشته خو موري بیمار د مور خدمت کوي په دی وجه امام الانبیاء سره ملاقات نه دي شوی لیکن کانه راواغستو زما د پیغمبر غاښ مبارک مات شوی دی په وحد کې عتبہ بن مالک بن ابي وقاص په گزار کړي دي کانی باندې دا یو غاښ مات کړو چې غاښ مات کوي پیغمبر سره مشابهت راولم نو بیا وای چې اسنه چې دا نو داو نو دا بلې مات کړ بیا وای اسنه چې دا نو داو نو دا بلې مات کړ بیا وای اسنه چې دا نو داو غیلم کانه راو بغو په دې طریقې یو غاښ لکانه را بغولو ماتولو ټول غاښونه په محبت کې مات کړی خلق وی سبحان شیربانو خلق وی لیلا مجنون مجھے قیس کی کیا باتیں سنا لی یوسف خان اور شیربانو کی کیا محبت ہوگی محبت تو محمد الرسول اللہ کی محبت کے صحابہ نے جو محبت میرے پیغمبر سے رکھی وہ محبت اس کی مثال کائنات میں کہیں نہیں ملے گی مغیره بن شعبه چې دنو دا ورته مخامخ ولاړ دی یزدجر دې نه تپوس کوي ورته وی ما ته پته دا چې ستاسو خوراک نشتا غله نشتا خوراک ساک نشتا ورته وی او بالکل درې ورځې زمونږ نغری کې اور نه بلیږي سو ورځې تیری شي مونږ نه سسکلی نه مو خوړلی وي ورته وی دویمه خبره دادا چې ستاسو پیزار نشتا نو کسرا ته وی زمونږ دی پیزار ته وګوره تیګړی مراغستی دی هغه یو بل سره تړلی دی او لاندې متنه سرمن لګولې دا زمونږ پیزار دی ستا وطن ته مونږ دی کې سفر کړی دی د فارس ټول خلک امراوتی دي تماشه کوي چې د پیغمبر د قوم د صحابه بسنګ اندازي دا بسنګ تکبرانه شان کې را رواني لکه هغه نسواله روایت مخ تراشي چې هغه وي زور کوټم دواړو جنکو یو بل توي چې دا پیغمبر بلا څنګه دا څومره شانونه والده مونږ خود قیصر او کسرا دومره شان نه دلی دلې چې لوی بادشاہان دي ټول فارس راوته د استقبال تولاړ دي د پیغمبر صحابه را روان دي
ماتی ګوډي اسپی دي دومره کمزوري دي چې خوراک یې بالکل نه دی کړی ډوکي پکې راوتي دي او په لاسو کې یو لینده ده یو کوړه ده دا را روان دي هغه خلک وایي دې خلکو په دنیا د بادشاہ اعلان کړی دی یو بل ته ګوري دي کمزوری ته وګوره دې لباس ته وګوره لباس کې پیوندونه لګېدلي دي لیکن ایمان کې پیوند نشته پیزار کم پیوندونه لګېدلي دي ټول پیزار په تیګړو باندې تړلې شوی سرمنو باندې تیګړي تړلې شوي دي هغې نه پیزار جوړ شوی دی لیکن په ایمان کې پیوند نشته پټکي ته ګوري ټول شلېدلی دی لیکن ایمان نه دی شلېدلی دغه چې ور مخامخ شو کسرا ورته وایي چې څومره غلط تاسو په کاري لاړ شئ تر کومې پورې چې تاسو ماړه شوي نه او تاسو په خپلو خپو ودرېدلي نه کاروبار هم نه چالو شوی نو د فارس نه به تاسو له غله درځي هغه ورته وایي نه دې دپاره نویو راغلي ورته وایي جامې جوړې پیزار به دومره درولېږم چې تاسو به مالدار شئ وی دې پسې نوی راغلي نو څه پسې راغلي مغیره بن شعبه ته وګوره لس کسان ورسره دي کمزوري د کسرا غوندې بادشاه په دربار کې ولاړ دي ورته وی درې خبرې دي په دریو کې به یو کول غواړي وی کمی دي وی ډومبنۍ خبره پهلی بات کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو تو نجات پاؤ گے کلمہ ہوا یا نجات بومو میں کہ کلمہ نوائے بل العار دی نشتا کلمہ ہوا یا کسرا یزدجرہ تپخپل محل کے ناسیا طول رعایا دستا موجود ہے تم کلمہ ہوا یا دادم کلمہ ہوئی اچھا تمونگ سنوائیو تپویا شاستا بادشاہی پویا شاہ منگ بدر نواپس لاڑشو بس دو قرآن مطابق با زندگی تیرے ویخا کدانکم نو بیا وی چې دا نه کې نو دویمه خبره دا ده چې بیا به جزیه راکې ورته وی که دا منو کوم نو بیا د هغه په دربار کې ولاړ دی هغه ورته وایي وایي زه تاسو ټول قتلولی شم لیکن زه قتلوم ځکه نه چې زما مذهب ماله اجازه نه راکوي زه مجوسي یم زما ځمکه به پلیته شي دا دغه الفاظو ورته وایي درېیمه خبره ده چې کچره دام نه قبلې نو بیا به توره زمونږ او ستا په منځ کې فیصله کوي وی دا تاسو سره چې کومې تورې دي دا وی آو لکه د کسرا دربار ته د پیغمبر صحابه چې دننه کېږي نو د یو صحابي په توره باندې کټ شوی دا نو غاښې دي په سوتلو برابر کړې ده چې کپړو ریخم وغیره څه پورې ننښلي نو د کسرا یو فوجي دی هغه ورته وایي په دې تورو به تاسو مونږ سره مقابله کوئ ورته وی آؤ تم نے تلوار تو دیکھی ہے لیکن ایمان کا وار تم نے نہیں دیکھا ورته وی څنګه د ایمان وار ورته وی خپل ډال راوړه وګوره زه په هغې باندې ګزار کوم تا ته خول غواړم چې زما په ایمان کې څومره طاقت دی هغه طاقت زما په دې مټو کې څومره راغلی دی ټول کسرا فارس کې اعلان وشو د ټولو نه مضبوط د پیتلو ډال چې په څلورو فوجیانو باندې نیولی او داسې د پیغمبر صحابي ته مخې ته ونیولو د پیغمبر صحابي یو ناره وواله چې الله اکبر الله اکبر یو ناری سره تور راوچت کړه او الله اکبر سره چې ډال لراو بغولا ډال تڼي وړي لاړو ټوکړي ټوکړي شو زما د پیغمبر د صحابه ایمان او دا قران چې چاره رسول دا غي ایمان قسم دې داسې ورپسې سلسله دې راولا صحابه کرامو باندې راځه بیا راځه سفیان ثوری تراشه سفیان بن عینه تراشه عبد الله بن مبارک تراشه داسې ورپسې را روان یا شاه ولی الله تراو رسېګا حسن بصری په راځه داسې شاه ولی الله تراله شاه عبد العزيز تراله شاه عبد الغنی تراله شاه اسحاق بیا شاه عبد الغنی تراله قاسم نانوتوی شیخ الهند حضرت مدنی چې دا سلسله دې داسې راولي قسم په خدای چې یو یو ته ګوري بند ایمان تازه کیږي لیکن که چرې موږ دغه خلکو ایمان ته وکتل نن عزیزانو دور بدل لی اگر چې دجال فتنم شروع ده لیکن په دې ډېر خوشحاله یم چې الحمدلله زمونږ په وطن کې چې څومره نوجوانان دي بلا تفریق که کالج دی که سکول دی که یونیورسټۍ والے دي که بازار والے تاجران دي که چرې نوکر پیشه دي که زمیندار دي که هر څه هر څه دي الحمدلله د ایمان جذبه پکې کم از کم نن موجوده ده نن کمزوري د عمل شته
زمام عمل کمزور ہے، استام عمل کمزور ہے، لیکن په دې نن دور کې زمونږ په خیبر پښتونخوا کې چې کوم ایمان دی دا ټوله دنیا کې نشته. الله دې نصیب وساتي. ما بل ورځ ما ملګرو ته اکثر خبره کوم، یو افسر ما ته وی دا خلک بسو کې مې دا خلک باغو کې چې غیبه تعالی چل نه درځي وی سبو کې ما ورته مې ځکه نه یو عام دکاندار چې پیس نه پويږي داغه خواته یو سړی ولېګا د پیغمبر شان کې ګستاخی کی یا قران شان کې مې ټوټې درلنه کرا شما د پدا مخره وته وې دې به قانون ماته مې دې هر سماته ته په کې چا کړې بیا وې دا خو دې بلکې ایستنو ګوري نو مې د پیغمبر په شان کې بسته ګوري ته د خپل پلار د پاره ټوپک را لې زما کوم د خپل پیغمبر د پاره نه راځي مې مونږ ارسه تسلیمو ګناګارم ډیر هر سړی دومره ګناګار دی چې د پوز نه زوړند دی لیکن کم از کم په ذهن کې دا خبره شته چې زما پیغمبر خپل صحابي ته وی چې د حشر په میدان کې ما ګوري ما تلاش کې نو درې ځایونه دی الته ما تلاش کول شي یو ځای دا دی چې په میزان عدل